بس دې حضور وای د دې سارو نفور وي وحشت وي لکه وحشت د وحشي زناور نو چې کوم یو داسې چلو کې چې نیوی نشي هم دغه چل ورسره کوي ذبح اضطراري کوي ذبح اضطراري دی ته وایي چې پارچې دی ویشته په چاړه نه بس حلال لکه یو کوي ته وی پرېوت اوس که ته ورکوزېږي او سړو باندې راوباسې نه غمري نو د دې ځای نه پرې چاړه ورونه چې په کوم ځای ولګېد به دغه ذبح اضطراري یا د ښکار څیز د ښکار شي چې ونیو او در سره یې نه هغې کې به ذبح اختیاري کوي او که د وطن شي وي او بیا وتښتي نو هغې کې ذبح اضطراري هم کافي ده هر ځای چې دې وویشته بس په چاړه او په غشي په ګولۍ نه سم نو هغه اوښ سره یې داسې چلو که ذبح اضطراري وکړه وړی چړی را سره نشته هغه ډې تورې را سره دی خو که تورې استعمالو نو هغه پسېږي نو حضور پاک ورته وایي ځه چې کوم شي وینه تویی په هغې باندې علاله کولی شي لکه تبوځی د ګني پوستکي ګني خو نو خو یو پوستکي یا لرګي یا داسې شي وي البته هډوکي مې استعمالوي او نوک دا د حبشیانو طریقه ده یعنې د غیر مسلمو نه هغې سره مشابهت مه کوئ نوک چې متصل وي نو هغه ذبیحه نه راولي هغه مردار دارنګې هډوکي په غاښ باندې چکې وباسئ چنچوڼو او که هډوکي منفصلي نوک منفصلي او ذبحه دې پرې وکړه نو ذبحه مکروحه ده خو شوې ده منحر الدمه کې داخل ده دا اوس تېر شو زود وقجرې به نه خورئ چې څو پورې د مرګري نه اجازت نه اوسي او باب تقویم الاشیاء بین شرکا بقیمت عدل که اشیاء وي شریک په مابین د شریکینو کې نو بیا به تقسیم علی حساب کوئ لکه غوا وي میسې وي نو په سرونو به یې تقسیموئ نه البته که راضي پې نو خیر دی خو که راضي نه وي تنازع ته مفضي شي او قضا ته یوسئ نو قیمت باندې به یې تقسیموئ ځکه دا ذوات القیم دي انا دا امرئ شریک نیمه یې خپله ازاده کړه نو هغه ازاد شو او دی به ذمواري که مالداري د حصې د هغه بل مالک او که دی مالدار نه فقط عتق منه ما عتق د مرئ نه هغه حصه ازاده شو چې کومه ازاده شوې ده باقي سره به څه چل کوي باقي مسکوتان ښه دی نو د هغې مسله را روانه ده او حدیث قال لا ادري قولو عتقا عتقا دا قول د رسول الله مبارک دی نو په دې جمله کې شک شو چې دا مدرجه جمله ده او که جز د حدیث مرفوع دی دا اوس را روانه ده مسله د عتق درته بیانو دا د مقصود دلته دا دی چې په تقویم د عادلینو به د دې مرئ قیمت حساب شي نو نیم خو د خپله حصه ازاده کړه د نیمې دې تاواني شو د بل مالک دپاره په وخت د مالدارۍ چې مالدار نو دې تضمین دی او چې فقیر نو نیم ازاد شو نیم رایې پاتې شو د شوافیو په مذهب کې او زمونږ په مذهب کې به استثناء کوي سم د سره دومره مال نو چې په قیمت د عدلینو باندې دې حصه د هغوی ورکړی شي لم یکن مالا قوم المملوک قیمت عدل دومره مال نو چې په قیمت د عدلینو دې ذموار شي د حصې د هغې بل نو استصحاب کوي د هغه نه هغه بل مالک به ورته وي ماله دومره پیسې راوړه لکه د مکاتب په شان په هغه به سختي نه کوي او باب هل یقرأ فی القسمة والاستهام فی قرعه او استهام روا دی که نه درې واړه امامان قرعه یو حجت ګڼي زمونږ په مذهب کې یو ذریعه د ترتیب خاطر او حجت نه دی یعنی قرعه هغه ځای کې استعمالی شي چې دواړو جانبو ته فیصله کولی شي او اختیار وي په دواړو جانبینو خوښولو کې لکه مونږ شریک یو او سراله میوې داسې ټوپ کې تقسیم شو هر یو چې څو کلي روانه ځکه جګړه پکې نو نشته خو د ترتیب د خاطر دپاره قرعه وباسي هلکه د شات کا زه برته اواز کوم دا ټوپ د چا دا د فلان کې دا ټوپ د چا دا د فلان کې نو قرعه د ترتیب خاطر دپاره استعمالیدی شي او حجت قطعي نه دی که هغه انکار وکړي هغه بل مدعي چې زه یې نه منم نو فیصله به په قاضي په فیصله کې نو قرعه چې کوم دی په حدیثو کې راغلی ده دا هغه ځای کې راغلی ده چې دواړه جانبه روان دي او هر یو سړی هر شي خوښولی شي لکه غوښې د قربانۍ هر یو سړی چې یو ټوپ والي بس ټیک ده خو د ترتیب خاطر دپاره قرعه پکې وباسي استهام یا چت وي ټول په شریکه په کری والي
که څوک لاندې اوسېږي که څوک باندې اوسېږي په خپل رضا نو ټیک ده خو قرعه پکې وباسئ هلکه د چا چې بره طرف راوخته هغې به بری د چا چې لاندې هغې وي ډېره نو قرعه د فصل د خصوماتو دپاره نه استعمالېږي د مدعي مدعلی د جوړ کنې بیا خو نه ګوانو ته حاجت و نه قسم ته حاجت و چې چا په دعوه کوله نو قسمه به یې خپلې جواري به یې پکې کول شعر لیکه خطه لیکه نه شریعت خو بینه مقرر کړی دی او قسم یې مقرر کړی دی بل درېیم صورت نشته شاهدا که و یمینو نو قرآن یو حجت نه دی او د تطیب خاطر دپاره لکه ته ځې په سفر او ستا څلور ښځینې وي اوس ته اختیار چې هر یوه بوځې خو ته د هغې د تطیب خاطر دپاره قسڼې وباسې نو ټیک ده دې کې ستا اختیار دی د خدای د احکامو پوره نګراني کوي او چې څوک یې خلاف ورزي کوي مثال یې د یو قوم دی چې کشتۍ کې ناست دي څوک بره ناست دي څوک لاندې ناست دي بره چې راکوزېږي په لاندو راکوزېږي نو هغې تنګېږي نو دوی وایي دا لاندې رښتیا بره باندې ځي ځکه لاندې خو سمندر ته نږدې وي دوی بره ځي نو بره پرې تنګېږي نو دوی دا لاندې وایي موږ به لاندې په تخته کې ځان له سوړه وباسو نو اوبو ته به نږدې اوبو به راوباسو نو اوس که دوی سوړه وباسي او هغې نه منع کوي نو دواړه قومونه هلاکېږي او که منع کړي نو دواړه به بد شي نو دغه شان د خدای معاصي چې کوم ځای کېږي او نیکان خلک یې منع نه کړي نو چې عذاب راځي به یې په ټولو راځي ځکه دا دنیا دارالتمیز نه دی دلته چې عذاب راځي په صالحینو او په طالحینو ټولو راځي چې کله په یو قوم عذاب راغلی د خدای پیغمبر ته وایي توزه د دې ځای او مسلمانانو به لکه چې عذاب راځي به یې په ټولو راځي که دنیا کې په نیک بچ کېدی او بد باندې عذاب راځي به خو آخرت ته حاجت پاتې نو دی خو ایمان بالغیب نه پاتې کېد نو دا څیزونه خدای دنیا کې پټ سات اوس ماشوم باندې تکلیف راځي په دنیا کې څه د عذاب د وجې نه خو نه نو دا دارالاشتباه دی دنیا نو وایي که دا د بره خلک د لاندې خلک منع نه کړي د سورنګ اوښکو نه خو ټول به مړه شي یعنې ګناه خو د دې لاندې ده او که منع یې کړي نو ټول به بچ شي نو دنیا لکه د کشتۍ په شانتې ده نیکان به بدان منع کوي د بدو نه که منع یې نه کړل نو ټول به غر کېږي انا اوچو سره وي لامدم سول شي نکاح په مسله کې څو ځله تېره شوه چې یتیمه د ولي سره شریکي نو دا ولي نه یې په خپله کوي ځکه چې د هغې خشته نه نه یې بل له ورکوي ځکه مال لا نه ځي نو ظلم پرې کوي نو شریعت وی دا به نه کوي سمه په ځمکو کې هم شرکت راځي ځکه شفې مسله په دې بنا ده چې په شریکه ځمکه کې شفه کولی شي حدیث نه معلومېږي او چې شرکت پکې نه وي بیا یې شفه نشي کولی خو شفه په حق د شرکت نشي کولی زموږ مذهب کې شفه د حق د جوار باقي ده دا حدیث نه معلومېږي چې د شریک شفې ته په شریک دې ته شفه وایي او د جار شفې ته چې په جار کې دې ته حق وایي نو حق والجار ثابت دی تقسیم کې رجوع حق نشته چې غبن فاحش پکې وي یو ځمکه د پلار نه شریکه پاتې څلور ورونو ته او هغه تقسیم شوه نو بیا حق د رجوع پکې نشته البته که یو ورور وایي چې ما سره غبن فاحش دی ویلی ما له یې ټوله ترخه را کړې ده ما له یې ټوله خرابه را کړې ده نو دعوه کولی شي او که غبن فاحش پکې نه او یو ځل راضي پاتې شو په تقسیم نو بیا یې حق د رجوع نشته نو دارنګې شفې حق هم نشته په د شرکت په حیثیت پرو سپینو کې هم شرکت راځي چې په کومو څیزونو کې بیا صرف کېږي یعنې بیا د اسمان او په اسمان دا یاد لرئ سره چې په سرو وي جنس په جنس وي نو تفاضل او نسیه دواړه بنده ده او که سره په سپینو وي نو تفاضل لوازې او نسیه بنده ده چې جنس بدل دا درته ښایي چې د شرکت دپاره اتحاد د ملت ضروري نه دی نو ته د هندو سره مشرک سره یهودي سره لین دین کولی شي په شریکه لکه حضور مبارک د خیبر ځمکه یهودیانو ته ورکړه چې تاسو زمونږ زمیندار یې او په میوه کې به شریک یو په حاصلاتو نو دا شرکت د مسلمان د اهل ذمو سره راغی
الله شله به څنګه تقسیمه د اوخ سره برابر لاس کړي هغه وخت دا اندازه وا اوس فرق ډېر دی شابه سړی نرخ تړه د بل سره او بل سړی ور سره ولا دی ولا سړی ورته د لاس نه داسې زور ورک یا ورته چې تاسو سره شریک هغه چپ پاتې شو نو عمر سے په داسې صورت کې دا شرکت فیصله وکړه یعنی غمز او سکوت ته قول نه منسوبېږي یعنی یو سړی چاته وایي ما شریک که ځان سره او هغه چپ پاتې شو نو شرکت شرعا نه ثابتېږي ځکه ساکت ته قول نه منسوبېږي یا لاس ورول خو دا د هغې عرف و لکه زموږ وطن کې د قصابانو عرف دا دی یو څاروی چې حلال شي یو قصاب ته ووایي چې راشه زما نه غوا واله چې څومره قصابان خبرېږي ټول لا منډه کړي بیا ولاړ یې هغه وخت کې نو نرخ یو کې شریک پکې ټولې د هغې عرف دا دی نو که سړی چا سره ولاړ یي په بیه کې او ده په لاس کې ښوده نو د ده شرکت ثابت شو بنا بر عرف یا ورته وي زه تا سره شریک او هغه اگر چې چپ پاتې شي نو دا شرکت یې ثابتېږي بنا بر عرف یعنې قضاعا نه ثابتېږي هله شام د مور زینب بوتلې مسید الکائنات ته ورته وي صاحب د سره بیعت وکړه حضور وي دی ماشوم دی ماشوم سره بیعت نه کېږي خو زما په سر یې لاس راښکه او دعا له برکت یې وکړه وایي د هغې برکت دا دعا او دا نسې وایي زه به نیکه سره لاړم بازار ته هغه به طعام واغېسته ابن عمر ابن زبیر به مخې له ورغله ورته وایي صاحب مونږ ځان سره شریک ځکه حضور تا ته دعا له برکت کړې ده هر څه چې به یې واغېستې هغې کې به یې ګټه کوله نو ټول څاروی بار ډک به ورته پاتې شو په ګټه کې انا د دې وجه نه امام بخاري وی دا قال رجل یشرکني فاذا سکت فیکون شریکه بالنسب تو ما ځان سره شریک کا او دې چپ پاتې شو نو شرکت هم ثابت شو شرکت علی النسب ثابت شو په مریانو کې شرکت راځي لکه ایتاح صورت کې چې حضور ویلي دې تک مثلا روانه دا د شرکت په حیثیت ذکر شو تیر شو چې امرای کې خپل حصہ ادا وکړه نو که دې مالدار وي د باندې زمان دی د هغه بل مالک او که دې فقیر وي د هغه بل مالک به د مرۍ نه استثناء کوي هم ځان سره شریک کولی شي یعنې اصلي فقهاو په نظر کې شرکت په عیانو کې نه راځي دا علي صاحب حضور مبارک له حد یې راوسته د یمن نه او څه نبي کریم روانه کړی وي نه سلو خان شو په مکه مکرمه کې علي صاحب ځان سره شریک تبرعان سره صحابه کرام لاړه دا حج کې مونږ ویلو نو حضور مبارک په ټولو صحابه باندې تمتع کړه یعنې حج یې په عمره کړه چې هغې زړې عقیدې ختم شي نو خلقو سودا وه چې یاره د یو متروي پره چې مونږ احرام تړو د شپې نزدېکت کړي ښځو سره نو چې عرفات ته لاړ شو نو د ذکرونو نه به مني ساتي او هغه حالت د چې ما به راته رایادي نو به رفسه کې داخل نه شو فلا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفس بای د دغه خبرو د جماعت نو حضور مبارک چې خبر شو هغه وی ګوره د خدای نه زیات یریدونکی ځم نو که ما ته دا معلومه وي چې ستاسو به دا تردد راځي نو ما به حج نه وراوستی او حج یې راسره ده نو د حج خاوند حکم دا دی ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الحج محله سید الکائنات عالم غیب نه دی که نه دا خو ورته پته نه لګي چې صحابو ته به دا تردد او د صحابو منشې د سوال په خبرې وې یو دا چې نږدې به هم جما کړي نو عرفات کې به راته هغه رایادېږي دویم دا چې حضور په خپله محرم دی نو د هغه سره یې مشابهت خوښ و چې مونږ هم محرمان پاتې شو کال دا چې تا په مونږ حج عمره که او فسخ دې وکړو دا صرف د دې حکم د دې کال خاصه ده چې عمره د حج سره کېږي هغه وی نه تر همیشه ده پورې یو فسخ د حج د عمرې دپاره دی دا د دغه کال خاصه وه او یو جواز د ادا د عمرې د حج سره دا د ټول عمر دپاره دی نو دوه حدیثه به راشي یو د سراقه او بل د بلال بن حارث په ابو داود دلته وایي د ټول عمر دپاره دی نو دا دخول د عمرې وایي په زمانه د حج کې دا د ټول عمر دپاره دی او یو فسخ د حج دپاره د عمرې نو دا په حدیث د بلال بن حارث دایي کې راغلی چې نه دا ستاسو دپاره خاص ده د دې وجه نه فسخ د حج دپاره د عمرې درې واړه امامان ممنوع وایي امام احمد صاحب جائز الله
په غنایمو کې تقسیم کړو ښه چې دا اندازه وه یو اوښ برابر د 10 ګډو سره په قیمت سم ته به وي اوښه لکه 10 ګډې سم ورې دا یاد ده ذوات القیمو تقسیم په قیمت وي خو دې کې چونکې مسامحه ده او غږ نه کړو د امیر په موجودګۍ کې نو بس هغه تقسیم کړه سم هغه یو اوښ چې منډه کړی او بل وویشته حضور وی خیر دې کوي ورته او بسم الله الرحمن الرحیم باب الرهن فی الحضر په حضر کې چې بیع شراو کې او غاڼه ورسره کېږي د قیمت په عوض کې نو دا روانه اوس آیات کې رهن د سفر سره ذکر شوی دی وان کنتم علی سفر فرهان مقبوضه که سفر کې نو غاڼه علی نو د په حضر باندې باب کې خول چې هغه سفر کې رهن ذکر دی نو دا خیر واقعي دی نه خیر احترازي هغې به رهن اکثر په سفر کې خول نو دوی وی رهن په سفر کې په نسته قرآن ثابت دی او رهن په حضر کې په هغې په قیاس ثابت دی نو باب یې په رهن فی الحضر کې خول او دا درته ښیي چې هغه د سفر قید عقید احترازي نه دی دی مطلب نه دی چې سفر کې رهن روا دی او په حضر کې ناروا دی نه دواړو کې روا دی رهن هغه شي ته وایي چې دپاره تثبت او د خپل مال د تحفظ د چا نه والی هغې نه به فایده نه هلې رجل د ابوشاه هم یهودي نه اغېستی دی او زغره یې ورسره په ګاڼه کې کېښوده په سفر په نسته آیات ثابت دی رهن په حضر په احادیثو د مصطفی ثابت زغره هم ورسره کېښودی شي یعنې دا فعاله د جهل ده لکه یهودي سره چې دره ایښې وه او باب رحم اصطلاح دلته اوس عام شو هغه خاص و دا عام دی اسلحه ورسره رحم کېښودو شي لکه کعب بن اشرف د قتل پسې چې صحابه لیږلي نو هغوی ورته وي سراسر رحم کېدی ښځې را سره کېدی بچي را سره کېدی چې بیا په دې خبره ونه شوه نو اسلحه را سره کېدی نو رحم د سلاح روان دی دا یو بله مسله ښایي فایده د رحم نه اخیستې شي که نه دې باره کې درې مسلکه دي د علماو درې واړه فقهای کرام وایي د رهن نه به فایده نه هلې حفاظت د رهن په مرتهن دی او خدمت د هغې چې د حیات سره تعلق لري دا په راهن دی په مالک لکه څاروي دی نو څوکۍ خو به یې ته کې ساتنه به یې ته کې خو ګیا به وله مالک راوړي نو درې واړه فقها وایي د رهن نه هېڅ قسم فایده اخیستل نشته لیکن نبی کریم وی کل قرض جر نفن فهو ربا دیم مسلک د امام احمد صاحب دی امام احمد صاحب وی لنگ ساروی نه فایده اخیستی شي د پایو او د سور ساروی د سورلی نه لکه اس اوښ نو هغې نه اخیستی شي په قدر د ګیا او نص د حدیث دلالت په دې کوي امام بخاري د امام احمد صاحب رای خوښه کړی دریم مسلک د حافظ ابن تیمیه دی او د بعضې افغانیانو مولیانو چې د هر رهن نه پیدا اخیستی شي په اذن د راهن سره خو دا صحیح نه ده نو د ابن تیمیه قول شاذ دی او دا چې څوک د ځمکو نه پیدا ګاڼه یا د کور نه دا صحیح نه ده درې واړه امامان د هېڅ قسمه رهن نه جایز نه وایي نه امام ابو حنیفه نه امام مالک نه شافعي احمد صاحب صرف دو څیزونو کې وایي او دواړه په نص د حدیث کې راغلي دي لکه څاروي لشې کې او یا څاروي سورېږي پې نو که په سورلي پې نه کې خرابېږي نو چې ګیا ورکې په قدر د ګیا پې سورلي کولی شي او چې ګیا ورکې نو په قدر د ګیا پې پې لشلی شي که پې زیات کوي ګیا د 10 روپو خوري او پې د 100 روپو کوي نو هغه 10 به ځان ته حسابې نور د رهن اوس ځمکې نه به فایده نه هلې ځکه ځمکه ضایع کېږي نه کور نه به فایده نه هلې کور خو ضایع کېږي نه زیورو نه به فایده نه هلې زیور خو ضایع کېږي نه او څاروي ضایع کېږي که ګیا نه ورکړي نو چې مالک وله ګیا نه را رسېږي ګیا به هم ورکړي هغه په 6 میله لرې کلي کې اوسېږي او تا سره یې میخه ګاڼه ده ګیا به ورکړي که به نه ورکړي نو په قدر د ګیا پې پیله شلی شي نو باب الرهن مرکوب و محلوب صرف مرکوب و محلوب کې وایي رهن یعنې مرهونه په هغې سورلي کولی شي او د هغې نه پیله شلی شي وقال المغيرة بن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها یو ضاله دی منتی ده څاروي اس او مالک لانه دی پیدا او دوران د تعریف او د انشاء کې ته نو چې څومره ګیا کې هغه قدر ګیا ورکې نو د هغې په قدر باندې سورلي پې کولی شي وتهلب بقدر علفها والرهن مثله
ارهن ځکه هغه کې ځای کې دل نه دي زمکه پکالو کې پاسله هو کې پکورونو کې یاره د ځای کې دون نشته مرتهن ته د اجازه نشته چې رحم نه پیدا وي غاڼه سود غاڼه نه پیدا استل سود دې په څلور وړو مذهب کې انا نبی کریم وای الرهن يركب بنفقته الرهن مصدر دې په معنا د مفعول سره ومرهونه سول کې دي شي بنفقته په سبب د خرچه په دې کوي نو سول په کول شي ويشرب لبن الدر لبن او در دواړو په وته وای نو دلته بل لفظ د ذات مقدر راوځي ويشرب لبن ذات الدر او سکل کې دي شي د پایو د لنګ څاروي اذا كان مرهونا چې مرهونه په قدر د علف د پیس کې شي لکه پیسې کې او څاروي خرابي که سود دې نه کی او نور سيزونو کې دا حکم نشته صرف دا د شیان مستثنا کړ دا درې وړ امامان راځي کې پیدا مالک ته چې مالک چونکه خرچه ورکړي نو دې په سود لیکول شي او دا چې هغه په سود لیکي نو به خلاف راحت پیدا به کوم ځای پاتې شي نه ظاهر د حدیث چې څنګه امام احمد ته ابن مکه شان دی او زمون مذهب کې محمد لپاره صورت چراهن ولا گیا نشرا رسول نو چراهن گیا نشرا رسول مرتهن بخا بخا گیا ورکه کني ساروي مړي نو دې په قدر لګیا باندې فائدہ ته رښتې شي انا او پکور خرچ نه کیږي پس مکه خرچ نه کیږي مکه پرتا البته کدي کری نو به په زمیدارې په شکل کری نیمه بزان لاله اني به مالک تا ورکه دوسرا بنوړي دوسرا وړه سود به انا اس موږ عمل کوو دا صورت کې چې مالک ورګیا نشي رسول صح بعض الرهن عند اليهود يهود سره رهن کول شي یعنی اتحاد د ملت ضروري نه دی حضور مبارک پاغه اور بشو کې ورسره خپل صغره او مصلحه ورسره رهن کړو راهن او مرتهن اختلاف راغی په مرهونه کې یا په مقدار د رهن کې نو مدعي مداله تبګوري د مدعي مداله تمیز کول دا د قاضي کار مدعي دې ته ایمان ذات حرکت ورکا هغه خپل داو پریدي مداله ورته نه وای او مداله دې ته ایمان ذات حرکت هم تر هغه خپل خبره پریدو نه څوک نه پریدي چې مدعي او مداله او پیژنې د کډیرو مسلو کې یو سړی مدعي او دا غي خواته بل مسله کې مداله نو مدعي نه بګوان غواړي د مداله نه قسم غواړي نو کراهن مرتهن صورتي کبل صورتي نو به مدعي به قسم غوان پیش کوي مداله به قسم کوي او کراهن او مرتهن په مقدار درهم کې خلاف شي الکه دا شی نه در سره غاڼه خېره په 50000 روپے او اینا تا غاڼه خېره په 50000 روپے زما په 500 کې او په 500 کې دا یو سړی مدعي شو قبل منکر دی دا رنګ په مقدار درهم کې خلاف راغی چې ما در سره دوغوانه کې په غاڼه کې او بل وینا یو وا نو مرتهن دې کې مدالش او راهن مدعي شو ګوره بچ کم یو کې په مقدار د مرهونی کې دا راهن مدعي مرتهن مداله او په مقدار د ما فيه الرهن کې هغه پیسو بیغه راهن مدعي دی مرتهن مداله ابن عباس راتول کل ان النبي صلی الله علیه وسلم قضى باليمين على المداله يمين په مداله د صرف په مدعي باندې قسم نشتا ما قضى بيمين وشاهدن حدیث ضعف ته اشاره کوي هغه مدعي به ردم کې رسته دعوه په باب انا حدیث من کتاب التفسیر کې ویل فصل چې نیموړي کنه مرتهن راهن ته باغمن ورکي یا باغزان ته په قرضه کې حساب ځکه دا خواکه قرضه کې حساب ټول عمر بس مکر صاحب ناس اما دا خپل خرج په خلاص او ته دې دانیمه پکې مکاته کې وړي دا خو د قرض په بدل کې وړي او کل قرض جر نفن په وره ما کې داخل انا فيه انزلت دا آیات زمان په خصومت کې نازل شوی منفصله حقیقیه وي ان دواره نه جمع کی یو طرف ته شیطان بل طرف ته یعنی خلوه ممتنعه او جمع ممتنعه انا کنه ها سینما هو کتل ها وقف په دی وای
مبارک علم د احکام معنا او فضائل د ذکر کوي اعتاق کې څومره ثواب دی چې امر آزاد نو دا هغه بدن پایوس کې خدای د بدن ټول د دوزخ نه خلاصي د هر اندام پایوس کې اندام نو قدر دین د آزاد کی او سړی د مرئی نر آزاد چې مساوات د اندامونو راشي سم سید ابن مرجانه وای د حضرت علی بن حسین د عباس علی زین العابدین مرګرو ما ته ابو هريره ویلي چې یو سړی مرئی مسلمان آزاد نو خدای د هر اندام پایوس یو اندام آزاد نو سید ابن مرجانه وی دا حدیث میں علی بن حسین ته وی علی بن حسین یو مرئی طرف ته اراده وکړه چې عبد الله بن جعفر په 100 روپیا ورکول خو دنه ورکړ زر اشرفه یاد کړی یا 100 روپیا 100 روپیا مساوي د زر اشرفو سره نو دا آزاد د 100 روپو مرای آزاد کړه خدای په سم کم یو قیمتی مرای وی دا آزاد کې نو ثواب پدې کې دا سب پیدا کې نه کتب کوي انا مسئله ته خیال کړه یو سړی برخه لري په مړی کې د خپل برخه آزاد کړه نیمه مثلا چې کسان نو دې باقي څه صورت ده دې بارکه د علماء درې قول دا درې واړه امامان وایي کموتق اول یعنی مالک اول دا چې کوم رای آزاد کړی دی مالداری په دې تضمین لازم دی دې بدلې بل من قیمت ورکی مالک ثانی لا امرای بازار اوله ده او که فقیری نیم آزاد پاتې شو نیم رای پاتې شو نیم ورځ به خدمت یعنی یو ورځ به خدمت ځان لکی پیسې به کټي یو ورځ به مالک لګي راغي پنځه ځای متجدد په صورت د اثار د موتق اول کې نه پایا سار دې مسلک د صاحبانو نه صاحبان وای چې مالک اول مالداري نو دې باندې تضمین لازم شي زمان باندې دې مالک او که فقيري نو دې به استثناء کوي استثناء د مالداري په صورت کې نه وي د فقيري په صورت نه داري پنځه اعتاق خوش مرای آزاد دي اعتاق داري پنځه غیر متجزي دي اتق احناف او دا درې وړ امامان اتق متجزي نه مرای آزاد دي نیم مرای نه پاتې کیږي اتاق متجزي نه مرای پړم دي اتاق باندې آزاد شي یا په تضمین یا په استثناء مرای په حالت د مړی توپ کې نه پاتې امام ابو حنیفه وایي چې مالداري نو دویم معتق لا تضمین حکم شته چې رومبي معتق نه پیسې والی او د استثناء حکم شته چې مړی ته وایي مال دومره پیسې پیدا کا او که فقیر نو بیا خو تضمین نشته صرف استثناء نو د صاحبانو د امام ابو حنیفه دا فرق دی چې امام ابو حنیفه په صورت د مالدارۍ کې استثناء وایي دې ته حقوق د شرع وایي او لوازم د شرع او په فقیرۍ کې استثناء وایي او صاحبان په فقیرۍ کې استثناء وایي په مالدارۍ کې نه وایي او دا درې واړه امامان د استثناء قائل نه دي بیا د امام صاحب او د اتباع یعانو بنا د خلاف په یو بل شي ده صاحبان وی اتاق متجزي نه دی او امام صاحب وی اتاق متجزي دی او بنا د خلاف په یو بل مسله د اتاق معنا کې صاحبان وی اتاق وای افاد حریت ته او حریت متجزي نه دی اتاق متجزي نه دی او امام صاحب وی اتاق وی رفع د مالکیت ته خپل ملک ته تلکه من په دوه طرفه کې متجزي دي نه طرفه کې متجزي دي نو درې واړو امامانو په استثناء عمل نه کړی په وخت کې بیا درته چې لږ تفصیل باندې پیش لکه دا پیچیده خبره ده او د تشتنم راځي چې یو مالک خپل نیمه آزاد کړه د مړی مالک ثانی چې دې مالداري مالک ثانی د دوه خبرو اختیار دی د تضمین او د اتاق مجانن چونکه مسله اتفاقی و ذکر تما ذکر نکړه مالک ثانی کې مفت آزادی خډه راخلا او کنه آزادی نو زمان بوالی د مالک نه کبه او که فقیری نو که مفت آزادی دې راخلا کړي بس نیم راي پاتش دا درې واړو امامانو قول
ناغي وی نیم رأی دے نیم اصل دے یو ورځ بزان لکار کئی یو ورځ بمالک لکار زمون دریوار امامان وینا نیم رأی نه پاتے کی دی خم رأی آزاد آزادی کی بپس نو صاحبین وی کمالداری پا تضمین بازاد مالک ثانی بدن زمان والی آکے فقیری نو پا استصحاب آزاد مال دمرا پیسے روڑا لکدم کاتا پس امام ابو حنیفوی کمالداری ام معتق ثانی تا لکسنن چی تضمین حق تے نو دے استصحاب حقم دے دیتا لوازم دا شرع و حقوق دا شرع وی آکے فقیری نو دے تضمین نشتا دے استصحاب امام بخاری دا صاحبین قوله تاوان والستیش علا ناوی وی اتق متجزی ندے پا وقت مالدار ہے دا موتق اول کی ابا سزاد او دا فقیرے وقت متجزی دے علا نیم رئی نیم ذات سم فقشر له فی عبدن کچا اخبر برازا لکر فکان له مال یمنع ثمن العبد دسر پیسیوی دا قیمت دمری نقوم العبد علیه قیمت عدن فوتی شرکاء و حصتهم قیمت دا عدنین و با قیمت واچولشی و سبب باقیو تورکشی واتقال العبا عبا طول پا دازار نوالی دا و الا کده سر مال نی فقط اتق منه ما عطق ازاد شو دمرین شو دازار دا جمله منگویل دا کلام پیده که کلام دا رسول اللہ دے اول خودی که شک دے دیم دا چی دے حدیث استثناء دا ذکر او بالحدیث فی استثعاء ذکر دا عمل دا بما ثبت فی سنت کا حدثنا دسر مال نوی دا یقومو صفت دا مال منفی دے یعنی دسر مال دمرا نوی چی پا تقویم دا عادلینو دے ادا کریشی چی مال نوی نو تقویم تا بیسا جاتے یعنی آغا مال نوی چی پا تقویم دا عادلینو دے پورا کریش دا کوئی صفت دا مال منفی دے خواہ دکا جزے رسو دے فوتق منہما عطق مرای آزاد سے جو سمن دا آزاد کرد او باقی نیم مرای پاتش فوتق منہما عطق دا مرای آغا احساس درشت چک دا آزاد اکرا فقد عطق منہما عطق خور سرنشتا دا دمرو دا چی سمن ذکر شوید استصحابہ کئی دا احناف مسلک دا خواہ کرده ولو صاحبین دا قول مطابق چه مالک موتق اول فقیری خواه ذکر اقیل ہوئے ولیس له مال دا موتقنین فیض الباری دلتا خطا شوید اشار مرشاد سے موئی دل امام ابو حنیفہ قول اختیار کرده اگر چه خپل صاحبین تے مخالف تے نا دیتا نگونے چه دخول دا صاحبین قول اختیار کرده امام ابو حنیفہ پر دعال صورتنو که دا استثاء حق وائی او صاحبین وی چه مال نوی نو استثاء حق دے اندازل تسوئے ولیس له مال مدى صاحبین قول اختیار کرده بلا یو سڑے خطا شی پا طلاق یعنی مرائی توی چیر اوڑو ورطوی دا ازاد شو تم ازاد کر یا نسیان دیویلی که ما تا تا اجازتو که دا نسوار و اچولو نو تا ازاده نو بیتیرو نو دا ورط اجازتو که چه نسوار اچاو نو دیتا نسیان وی اگه خپل شرط دیرو پا عطاقت پا طلاق چه حکم یو دے ذکر چه حضور پاک انما الاعمال بالنیات دا طلاق کے تیرے شرکت مارتوی اعمال سو قسم دی یا اعمال دی چه دا خدای سر تعلق لري دا غیت بنا پسرا تنیت تا او یا اعمال دی چه تعلق دا حقوق والعباد سر لري دا دی بنا پا الفاظ و دا پنیت تا که پنیت سنو بے خطا کی دیت پا لرے دا چه اعمال پا خطا باندے اس وقت ہم پتا تاوان دے اخد آخرت پا مسئلہ کی تمافے او پا حقوق العباد کے معاف نے نو دے استدلال بالعام دی فی الموضع الخاص او استدلال بالعام موضع الخاص دا حجت ذکر ہے ولیس لا طاقت الا لوجه اللہ دا یو بلی جدید اشارہ کئی یو سڑی مرائی توئی انت عتیق لوجه الشیطان انت عتیق للشیطان نو آزاد شو کنا نو دیوی ازادی گی نزک طاقت خود خدای دفا رہی منگوی آزاد شو او پا دے دیم لفظ کے دے سخت مجرم دے چاہتی خنے ورطوئے یا انتا حرون میں آزاد شو نوویو زمان مذہب غلط نقل کردی دا مسلم پا شرح کے اوی احناف بای که دا شیطان دا پارا مزادے دول نوادی منگوی دا چاہے چاہوادی دیکھ سخت مجرم بلکہ کل کافر کی گی کہ تقرب الى شیطان کی پا دے عمل ہمرا ایک آزاد شو ہمرا ایک آزاد دے گی
اهل وجه شیطان کې دی مجرم دی دیو د مفتین نیت نشته خدا د حقوق العباد سره تعلق لري لیکن یو لیکيږي دا په طلاق کې مونږ ویل لو تکلم کې خدای راځي اذا قال لعبده ولله ونولدك ولشر وسري ده هو لله ان ياتي ده يتقين عذاب ده لك ابو هريره خپل مرګ تداوی دا وخت چې ابو هريره با دا شپې له تکلیفونو ځان سره یادول کړو د بریاله لته من طولها وانا اناها څوک د شپه او صد تکلیف شپه چې په ما تیرې شوې دي خدا دا چې په دې خوشاله بالا انها من دارت الكفر نجتي دې شپې زه دار کفر نه اخلاص کړم دا اسناد ته مجازن ښه اسناد درس ته یعنی د خلاصول د کفر نه خو خدای کوي دا شپه کې اخلاص نه ځکه هغه منسوب کړم چا دې دلې نو لارې خطا کړې یو بل سره چې عربو کې ګرځي د سړک نه علاوه پته نه لګي چې خدای را انسان باندې ویني حیوان باندې ویني شناونه باندې ویني او په باندې ویني تاسو سره یې روتي لکه زموږ د مل پشان آباد او کلي او زرغونه او بونه خوش ورونه شګې ګټې سترګې پکې راندي بس رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم مريان مسلين مريان خدمو على حقوق نشته ومسائل خیال کوي باب ام الولد د ام ولد احکام دي ام دې په باره کې جمهور فقها دا مسلک ته چې اولاد وروړي د مالک نه نو آزاد ده خرصول نشي کوله د زوی د وجه نه آزاد ده د څه حکم ظاهرا نه دی په دې قائل معلومي چې ام ولد نه آزادېږي او بیا روانه خو باب عام ذکر کړی باب ام الولد وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان تلد الامه ربها قال مت علامو کې دا چې د وینځ نه بختله مولاګه پیدا شي یعنی مولاګه سبب د عتق نو زکه هغه تربتها اوس دا حدیث د دوه مسلو لپاره خلک په دلیل کې پیش کړي چې څو کوئی ام ولد بیع جائز نو وی ګور اما ربتها ویلا مالک به پیدا شنو کله به داسې بیا شرا کیږي چې مالک په لاس پر راشي د زوی به والی لور به وال اوسو کې په منع دلیل پیش کړي چې قیامت علامو کې فساد ده لغو دمري چې خلک به ام ولدین والی معلومه ده چې ام ولدین ناروا دي ذکر کړی ده نو څو کې په جواز په دلیل کې پیش کړي څو کې په عدم جواز او حقیقت ده چې دواړو سره د حدیث تعلق نشته د حدیث مبارک مقصود دا چې احوال به بدل شي انقلاب به په حالاتو کې راشي انا د سعد بن ابي وقاص دا حدیث سوزه لتر شو د فراش مثلا تما درې قسمه ویلو فراش قوي فراش متوسط فراش ضعیف د دې استدلال پدې کې نه چې په خالق داوا وشو نو ظاهر دا چې هغه مور به مالک سره نو کدا زاده دا مالک خمر زما خمر ده او به زما سره نو معلومیږي دا چې مې ولدان آزادېږي او دا چې د استدلال ضعیف دی ضعیف دی چې د هغې د مور ذکر نه دی شوی د دې هلک د مورې چې شته او که نشته مورې زما سره که ده که نه ده دعوه خو په دې هلک شوې ده چې دغه زما زوی وایي عبد چې دا زما د پلار د ویندې زوی دی نو زما کېږي او دی وایي نه زما د ورور نه پیدا دی زما کېږي نو حضور مبارک د زما که خو د هغه د مور څه ذکر نشته نه ثبوتن نه عدمن نه حیاتن نه موتن د صرف استدلال په دې کړی دی چې دی هلک ته یې د ویندې زوی ویلی دی مدبر مسله مخکې هم تېر شوې ده امام ابو حنیفه او مالک صاحب بیا د مدبر صحیح نه وایي او د عمر فاروق زمانه کې اعلانات شوي دي او نهی هم راغلی ده په حدیث قولي کې او شافعي صاحب محمد صاحب جایز ګڼي ډېر جایز وایي دا یو واقع جزیه شو یو سړي مرای مدبر کړو به محتاج شنو از حضور پاک والا خرڅ کا
معلومیږي دا چې د مدبر بیا جایز ده. او احناف وایي اول خو منع راغلی دویم دا چې مدبر آزاد وي معالق. مدبر دی ته وایي چې مړی ته وایي زما د مرګ نه پس سزا دی، نو چې مونږ یې بایا روا کړو نو هغه مالک ثاني باندې خو نه ازادېږي. نو دا خو گویا رجوع د پیتاق کې، پیتاق ته خو رجوع نه کېږي. نو یو واقع جزیه شوې ده چې احتمال د ادار لري. کېدای شي چې هغه زمانه وه چې بیع د حر جایزه وه، کېدای شي چې حضور ولا تدبیر مات کړي، کېدای شي چې دا مدبر مقید و، کېدای شي چې حضور مبارک اجاره ده کړې ده بیع نه ده کړې. نو چې ټول احتمال پکې شته نو دې دپاره یو قاعده عامه او شریعت عامه پرېښودل نه دی پکار. کیسے ذکر کړی د پاره ټول مسائل بنا کړی دي. الا نه اول د ابن زبیر ته خلافت یادې وکاله اول د خلافت د ابن زبیر کې وفات شو. انا باب دا مسله اتفاقی ده، ولا نه خرڅیږي او هبه کیږي نه، ولا یو رشته نه خرڅیږي لکه قوت نه خرڅیږي، بنوت نه خرڅیږي، بوت نه خرڅیږي. یو سړی چې اته وایي دا پلان کې زما ورور دی، اغرور ولی می پتا خر سره ددنه چې سم میراث پاتې شو ضرور په حیثیت ته دی وړي مال دومره پیسې راکا. نو دا بیع د معدوم ده، نو بیع دا رشتې نه خرڅېږي. نو ولام یو رشته ده، یو حق دی، دا نه خرڅېږي، نه هبه کېږي نه خرڅې کېږي. خاون ورپسې جړل مغیث کاکا نو بیبي وایي که دومره پیسې راکړم زمانه ده خوښ. او باب اذا صراخ الرجل عنه هل يفعل. ترمذي کې یو باب تیر شو ما ته دا خیال لري، بخاري کې او په باس راځي عادو من ملک ذا رحم محرما فقد عتق عليه. امام بخاري دا دې قائل نه دی او په ملک د ذی رحم باندې ازاديږي نه. او دلیل دا دی چې په اوساره او د بدر کې حضرت عباس او حضرت عقیل او دا غینه فدیه واغشته شو او به پریخي دي سلور زر روپے. نو که آزادې دی نو عباس به خو فدیه مزاد خلاصو د حضور مبارک پکې سوا او دا غتره دی نو ذو رحم محرم دی او عقیل د علي صاحب رور دی. نو علماء او زمونږ احناف وینا هغه ملکیت نه دی راغلی، هغه ته حقوق د ملکیت وي، د حق تعلق دی ورسره. ملکیت پس ته تقسیم نه راځي، هغه مشترکه بندیوانو او فدیه دی واغشت خلاص کړل. نو ملکیت علی راته کده تقسیم شوی او یو سړي په حصہ کې راغلی. دا خو حق او زمان پکې حق دی، نو په حق نه ازادېږي، ها په ملکیت ازادېږي. او غټ سړي کې ملکیت راځي نه. نو باب اذا صراخ الرجل کله سړي رور بندیوان چې لکه عقیل علی سره او عمه یا تر لك عباس نبی کریم هل يفعل دنا بفدیا غشتي کی دي شي فدیا باندې اخلاص دي او غشتي اذا كان مشركا. وقال انس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. دی او ځل د پیسو مطالبه کړو زه غریب شوم ځکه ما فدیا کې خپل ځان فدیا ورکړې ده او د عقیلا. وكان علي بن ابي طالب له نصيب في تلك الغنيمه التي اصاب من اخيه عقيل وعمه عباس. دا علی صاحب هم پکې سوا اما ته ملکیت کی نور راغله، صرف د حق ور سره تعلق راغله، په ملکیت نه پس ازادي. انا حدیث قولی دی تشریع عامه. انا انصار وې د خپل عباس یادې را د مخړی کې د نکونو په اعتبار دغه دا وی نه د مدینه و نو د خپل خړی ته په فدیه پریدو. نبی کریم نه دا خو زماله حاصل کوي په دې اصل کې د شپې تړل ډېر سخت، هغه بدن نه غټم نو هغه زیرګي کول او حضور پاک ټول شپه په خیمه کې خوب ورنه راغی په بدر کې سالوي دا بندیوانه سس کېله نو ټول وې سس کې دومره سخت نه تړي. نو بیا کچو په ځل کې چې یاره دا خوار څنګه چې خو د نبی کریم تر خو کنه وی سه فدیه ورته پریدوي نه فدیه په خپل ځان سم. اتق المشرك دا مصدر د اضافت فاعل ده. اتق المشرك اعتاق المشرك یعنی مرئی ازادو کافر مرئی ازادول شي. یعنی بظاهر دا چې مرئی خدا چاوي چې اسلام جهاد ور سره شو کافر تراواله
نو مشرک سره مرای د کوم نه نه نو دی وینا مشرکان په هغه طریقه چې مرای غشتي داري د خپل عقیدو مطابق خو اعتاق دا غفتې دی او شریعت ملکیت د کافر منی په خپل شیانو ما به ادخل مشرک یعنی اعتاق المشرک مرای کافر مشرک مرای آزادول شي انا حکیم بن حزام وای ما په جاهلیت کې ډېر مرایان آزاد کړی دي حضور پاک دې ثواب بخدای درکې د اسلام د برکت انا کمال کړ حکیم بن حزام تاجرو سل مرایان په کفر کې آزاد کړو او سل خانو باندې خلق مسافر لګلو نو چې اسلام یې راوړو نو سل مرایان نور آزاد کړل او سلو خانه خلق ولا ورکړه د خپل پنار کې به حضور نن تاسو ته چې د جاهلیت په اعمال په خدای ثواب درکې راکې او هغه د اسلام د برکت حساب دي انا با من ملک من العرب رقيقا فوحبا وباع وجامع ها عربو کی ملکیت راضی کنا نو دی عربو کی ملکیت راضی زمون وردا مسلک دی حاشیه کې حاشیه غلط لیکل دا زمون مسلک دا چې غټ کافر مرایکی نه معشومان او وینځي بمخذ به مرایان کې یو ځامن دا چې چا سره غټ پاتې شوی دی نو دا در کوټوال نه غټ پاتې شوی دی ځکه غټ کافر چې ونی څه کنه یا قتل لفهم ما من بعد او اما شدان حتى تزال حرب او دارها ایره پاره یا قتل یا مفعول یا بدل باندې نظام خلاص کی غټ کافر چرته حضور مبارک په خپل جهادونو کې مرای کړی نه ده اما شمان مرایان کې وینځي کی او خذ دوی وی غټم کی یا زم دا چې عربو کې زمنه عربو د پاره حکم دار شیا به اسلام راوړی یا جهاد ته تیار شي تقاتلونهم او يسلمون یا بقتال یا به اسلامي ځکه دې سره خدای احسان پدې کړی چې پیغمبر د دې د قوم نو د دې د جبه نه راغلی او به ایمان نه وروړي نو دې د فارزم جزیه نشته جزیه غیر عربو کافرانو د فارز عربو نه علاوه نو دی وای که سړی مالک شي د عربو مرئی او پکې هبو بیو کې جمعو کې او فدیه پکې ورکې او سبا ضرورت او بندیوان بند کې ماشومان بندول صحیح او دا نور ستنګ دي ځکه خدای مثال وای ضرب الله مثلا عبد مملوك لا يقتل لا شيء ومن ذبح النار سنه يكون شر مجارا هغه مرئی خلک چې هغه مملوک دی شي وسینی او هغه خلک انسان چې هغه سکه دا دوه برابر نه دي مرئی مملوک مثال دا کافر شو اوس دا حدیث چې راوړي کنه د بني حوازن او د قصه چې څو ځله مونږ ویل دا نو هغه بندیوان چې نو خو نارینه غټ پکې نشته چې پکې دا بندیوانو او هغه زنانه او ماشومان او حضور مبارک چې واپس ورکړو نو دته رد و رد و تا هبام نه خپل مالکانو ته واپس ورکړو هغه ته نه دی بخله ورته بلده خوشی هغه کې یو غټ سړی نه راغلی غټ قرآن هغه خو تخصیدلو او غټ فعال د وفد په شکل کې او حضور ورته ماشومان او بخل ورکړل واله ماشومان او زنانه بوله ان مستبع یا بندیوان واله نو بندیوانو کې غټ سړی نشته ها زنانه او ماشومان پر رد ورته کومه ده څنګه چې وکړه نو څنګه قال عباس النبي فادیت نفسه فادیت اخیرا نو فدیه ورکړه ده ځان اخلاص کړه د بندیوان خو نه پاتې شوی مرای انا اوس باندې المستلق باندې چې حمله وکړه حضور مبارک نو ګوره پکې فقتل مقاتلتهم وسبا ذراریهم جنگیان ولا وجلدي او ماشومان بندیوان کړی او زنانا چې هغه کې حضرت جویریه بیبي ما نو سړی پکې مرای کړي نه غټ سړی خځه او ماشومان دا قصه فاصبنا سبيا من سبي العرب دا سبي العرب سوکو ځان غټ سړی په زنانا او ماشومان بدیس ګوره اکثر تیر شوی الله دې ورته لیکلی می چې دا په پلان کې صفه کې تیر شوی چې به ترجمه ته اجازه کتاب ګوره کچا نسوار واچولو کتابونه کټو نو مسلا انا
ما وی بنی تمیم وخت ذکر د دې بندیوان راغلو نو حضور مبارک د دې د بندیوان یو جنې و نو هغه عائشہ بی سره و ودا زاده کدا د بنی اسماعیل نه دا نو ګوره سبیه خو جنې و کنه سړی خو نه انا بنی تمیم د شیخ محمد بن عبد الوهاب قوم دی مشهور سره د اخلاق کې ورته بیان وای د دې مشر د شیخ محمد بن عبد الوهاب دا د بنی تمیم نه او دا موجوده بادشاہ چې دا بنی ربیعه دی دا خالص عرب دی نو دا نوې ابو هريره زما بنی تمیم وخت د درو وجونه یو دا چې د دې صدقات راغلي نو حضور وی دا زما د قوم صدقات زين د دین زو عائشه سره دا ذالک دا خاندان د اسماعیل علیه السلام نه نسب یې ثابت او درې د دجال په مقابله کې به دا قوم صح ولاړ دجال باون نجر کې پیدا راځي کړه نجر د خراسان کې پیدا کی او به ایران طرف او به په مشرقي علاقو د سعودي عرب او دې پلاجه دی ور سره جنگ کوي بنو تمیم الله محمد الوهاب ډیر کار کړی خو لږ طبيعت کې سختي و نو حکمونه په خلق لګول دي په فرعي مسائلو کې د کفر او د شرک کني کار ډیر پدې کړی چې ترکو په اخر کې دا څه خرافات شروع شو چې د اندازې نه زیات هغه ختم کړ او دا اقوام په لار خځه به د خلکو نواز هغه ټول دا اقوام ختم کړه چې روان کړ او خرافات یې ختم کدا نو راغلی شي چې د حضور زیارت سره به ډول سورنا خلقواله لکه پنجاب کې چې عرش شریف ورته وي نو د دې راځل التا دا ملک د تطهیر لپاره ضروری اگر چې بعض مسائلو کې سختی ده او سختی ده حالات مناسب وي څنګه دا تفسیر کتاب العلم دا کتاب الایمان کې تیر شوی دا مریان ستا سرونه دي یعنی درونو پشان معامله ورسره کوي ضرور په نظر ګوره دا هغه طعام نه چې تاسو خورئ ورکوي او دا هغه جنس ته جامو نه چې تاسو یې اغوندئ دا حکم د باب د مواسات او د همدردۍ نه دی دیانت جنب جنب واده شي جم څه ته وایي جم لفظ خو معنی نه اورېدلی په قرآن او حدیث کې او جم لفظ صاحب بالجم سمه کتاب الایمان کې ویلو کا باب کفران العشیر و کفر دون کفر سمه الله حقیقت کې د دواړو چې یو ځای کې نه حلت جوړه ده خو یو په لنګ د یو شانته دا بلبل شانته دا بلبل یعنی دو ساده نه برنګو نو دواړه بدل کړو یو رنګ په خپل نو اغوست چې یو رنګ هغه غوندي یو رنګ دی حلت یو رنګ جامو ته وایي چې لنګ او ساده دواړه دی یو رنګ انا باب العبد اذا احسن عبادت ربي عز وجل مرای چې د خدای عبادت مو کې او د مولا خدمت کې نو خدای به ول ډېر لوی اجر ورکړي انا دا آداب دي ښه انا جن څنګه تیرې څه ازله تلې ښه سره شو دا کلام د رسول الله نه دا کلام د ابي هريره دی ابو هريره وی قسم نه کده jihad دا دغه نه دا فرض او حج نه او خدمت نه د مور نه نو زما به دا فخه و چې د ابراهیم مرشي دغه دومره ثواب ده پکې نو دا امید لفظ معلومه چې دا کلام د ابي هريره ځکه د حضور مور وته مور نه او نه پیغمبر دا تمنا کوي چې د ابراهیم مرشي انا دا کلام د ابي هريره ده والذي نفسي بيده سم باب کراهیت التطاول علی الرقیق فمرئی بتکبر نکے تطاول مانا بیزای لوی فخر کو امرئی تبدانوی عبدی و امتی کبل منصوب کی چدا ستا عبد یا تبل چاہتا منصوب کی عبدو کنو راو خلا آغا سیز کی چه تکبر یا رئی او اضافت نسبت دو یعنی وهم دو لوحیتی نو داخل عبدی کی خلوحیت امراضی زما بنده او تکبرم راځي نبل دریم د طرف روانه خطبه په خپل نه
انا منصوب کړی دی هغه ته ځان ته به منصوب نه انا لیکلي قوم الى سيد فيه استفساس ذکر نقطه فيه استحباب القيام عند دخول الافضل وهو القيام الغير المنهي لان ذلك بمعنى الوقوف وهذا بمعنى النهوض يعني قيام چې کوم ممنوع دی هغه دا چې هغه ناس ته ولاړ په حاضر کې داخله ده او دراتلو وخت قیام راغله ده لکه قوم الى سيدكم انا تا حدیث په دې غرض وروي چې ځان ته بنسبت نه کې عبدي و امتي فتا او فتاتي و دا تهذیب د الفاظ له شریعت د الفاظ اصلاح هم ټول غواړي او بل ته نسبت کول شي عبدک جاءني عبدک ځکه آی کی هم د تکبر نه راځي انا اذ انا رواه بعض غیر مخلدین د سید اطلاق ناجائز ګڼي او څومره حدیث کراوه مثال عبد سیده او سیدی ویلش انا سید الکائنات ځان نه نفخو یو سړی ورته یا سیدی وی غلام کا انما السيد الله مایکی هغه تهذیب د الفاظ او حضور ځان نه نفخو لکه پاسې د استاد تمور پلان ته دار راغلی خو نبی کریم ځان نه نفخو انا تمنا بنکه رچانا وردو بنکه شام کریم د طرفه نسبت راغی شام څومره الفاظ کې یا امر راغلی یا عبد راغلی د نسبت د دریم د طرفه راغلی او باب نه ذاته او خادمه بطعامه چې خادم د لطعام وروړي نو یې ځان سره کېنا یا دا غینه سلګ ورکا چې سان له نغلو نه دي چې چر د لپوکیو او تعالی وروړي نو ځان سره کېنا وکه کېنه نه نو یو ورته ورکا کداونه کې یو خو باغ په کړه دې کړی د نظر نه اوته د نظر کې به سره زنده چې خلا بدن نه به سار نه کوي نو چې تو ورکې نو خلا نه کوي دا آداب دې د جن دا خانان زموږ وطن کې ځان سره نوکر نه کېنه الله چې نوکر اصلي او شریعت یې مرایب هم ځان سره کېنه او کېنه نو څه ورکا یو نوړې یو ورډو کې ورکا یو نوکر نیک له چرګ راوړه چې ګورونو پتون پکې یو دا شمو کنه کتلې چې هغه دیم پتون شو نا ورته دا داسې چرګو چې یو پتون یې ښه پیر پجو نو دا دواړه نیک او نوکر روان دي نو یو چرګ دا چرګ ستاسو خیالي ولاړ نو کله په یو په درېدلي یو یې په اوچته کړي ښکاري نه نو دې نیک ته وای یو ګور هغه دغه شان چرګو دا یو وخت په باندې چې ولا نو هغه سره امسا وای دغه چرګ یاده نو چې دا ذکر هغه چرګ په بس په کده کړه نو چې سوال ورکې خلاف نه کې په خوا به زموږ د جماعتونو کې چړیان والي ځانان او طالبان به ډېرو او وظیفې به لګې وې نو چې چړي به ډوډۍ راوړل نو چړي به اوبه ولولېږه ویې لاس بچو به راوړه نو چې هغه به اوبه پسې کم دوی به ډوډۍ خلاصه کړې وه نو چړیان به اوس داسې کار کوي چې څوک څه شي ورکړي ښه شي ناول هغه وخوري کېږي ځکه دوی به ورسره دا زیاتې کوو نو چړیان داسې چل کوي چې څوک ښه ډوډۍ ورکړي یا چرګ ورکړي یا پیسې ورکړي نو هغه ځان له جیب کې واچي نو ښه کوي چې دوی ځان سره کېنولې برابر د بچو په شان دی به یې چغلا نه کوله عبد مالک نی د سشي البته که مالکانې د مروت خاوندانې او دله سشي ورکړي چې دا ستا ځان له نو ټیک ده یعنې د مرۍ مال ټول مال د مالک مخکې تیر شو حدثني مالک بن انس قال واخبرني ابن فلان سيد المقبوري یعنې بل راوي مراته ویل دی د ابن فلان څوک دی دی رستو لیکلی دی د ابن فلان دا قول د ابن وهب دی مراد دی ابن سمعان دی ابن سمعان لږ ضعیفه دی نو ځکه یې نوم معنا شي خو مدار د حدیث او د سند په هغه نه دی په دی بل راوي دی په ابن وهب انا کتاب المکاتب دی ته وایي چې مرۍ ته وایي دومره پیسې راوړه نو بس تا عذاب نو دا کتابت ورسره وشي لیکل ورسره وشي عهدنامه ولیکلی شي نو ځکه ورته مکاتب حرم عالم دی علی به واپس کېږي چې هغه ځان عاجزه کې ما سره پیسې نشته نو بیا مرۍ شي خالص دی وجه نه بیع د مکاتب نه کېږي چې ته مکاتب خرڅ کړې نو هغه
هغه تاخذ به واپس او مکاتبه دا غمرې سره چې نیک سړي ځان له جون خو تیرول شي نو به مستحسنه ده. سؤال ما واجب وي وکاتبوهم من علمتم فيهم خيرا عقد کتابت لازم وي. امام بخاری د وجوب د کتابت قائل دی چې مړی خسړی ځان له پیسې پیدا کول شي نو په مړیتو به مو پرېدا ورته دومره پیسې راوړه آزاد. باب المکاتب والنجوم هو نجم په عربی کې قسطونو ته وایي. مکاتب او داغه د قسطونو بیان په میاش کې ځان باندې یو قسم مقرر کړی یا په کال نو چې د حرمه یا دن نو دی بزان له کسب کوي چې پیسې پیدا کړي. فی کل سنت نجمن پار کال کی یو قسط کالی مقرر کړي کمیاشتې مقرر کړي. خو چونکې عربو کې به قسطونه په کلونو او ستورو باندې به چې فلان کې ستوري راوخېږي نو کال پوره شو سوریا ستوري راوخېږي نو دې وجه نه دې قسطونو ته عربی کې نجم وایي. نجم ته به یې کتل هغه مال چې تا سره دی دې کې ورسره احسان وکړي. روح ویل ابن جریج چې ما عطا ابن ابي رباح استاذ ته وی مکه مکرمه کې واجب علی اذا علمت له مالا ان کاتبه فما واجب لك مری سره مال وینه مال نمرات قوت د غټلو د مال پاغه سره نه او قوت د اکتساب د مال پیشاوري تکړه انو کاتبو چې کتابت ور سره قال ما وراه الا واجبا عقد کتابت واجب دی یو سړي کې صلاحیت د غټلو د مال. وقال امر مديران قلت لا افعل بل شاګرد